او خیال یې څومره ساتلی تاسو دینه اندازه ولګوئ چې آیا مونږ او تاسو یو بیبي ده یو کورواله ده مونږ او تاسو آیا داسې سلوک ورسره ما او تا کړی دی دا کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کړی دی امام مسلم دا حدیث مبارک روایت کړی په کتاب الحیض کې کتاب الحیض د زنانو چې کومه په هر میاشت کې ماهواري کم از کم 3 ورځې زیات نه زیات 10 ورځې هغه ته د ناپاکۍ ورځې ویل کېږي هغه ته په عربی کې حیض ویل کېږي د حیض ایام د ماهواري ایام امام مسلم دا حدیث مبارک روایت کړی دی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي واوري مؤمنانو مور د زبونګ استاد مور عابده زاهده طاهره مبارکه چې حضور مبارک ورته فرمایي ستا خوخه نه عائشه مبارکي چې ته څنګه زما په دنیا کې بیبي چې عمدغه زما په جنت کې بیبي ورته فرمایي ستا خوخه نه ورته فرمایي یا رسول الله مبارک دینه بم بهتر شي چې څنګه زستا په دنیا کې بیبي عمدغه رنګ زستا په جنت ورته فرمایي بالکل څنګه چې ته زما په دنیا کې بیبي عائشه مبارکي عمدغه رنګ به رسول الله مبارک په جنت کې بیبي هغه بیبي څه فرمایي عائشہ مبارکه فرمایي چې زبا د ماهواري په ورځو کې ومه مونږ استادو زنانو نه صفا خبره کرکه کو ځان نه لري ساتو توجه نو لور کو هغه ځان سره نږدې نه کینو محبت اظهار ور سره نکړو په یو لوخي کې ور سره خوراک نکړو خصوصا په دغه ورځو کې زما او استاد برتاو سلوک لګدا سي غیر مناسبي حضور مبارک وګورئ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زب کله په ایامو د حیض کې او ما به ماهواره ورځي وي او ما به وبوسکلی وب لوخینا ګورئ اشقانو چې ما به لوخینا وبوسکلی حضور مبارک براته فرمایل چې لګي مالم په لوخي کې وب راکړه ما به دغه لوخي کې وب حضور مبارک لور کړي عائشہ مبارک فرمایي الله په ذات باندې قسم چې په کوم ځای باندې بس ما خلئی خو دی وا حضور مبارک په پومغه ځای باندې خله کې خو ده اوماغه طرف نبی وبس کړي چې پته ورته ولګي چې ما تاسو سره مینه را کته د ماهواري په ورځو کې ما تاسو سره مینه را ما تاسو سره محبت دی او دا ظاهری داسې څه پلیتی نه ده چې انسان لاس پلیتیږي یا انسان خله پلیتیږي لا انسان سر یا خپا دا یو باطینی نجاست دی چې بیا په غسل باندې هغه ختم شي چې څنګه د اسلام طریقه ده خو حضور مبارک با په لوخي کې په اومغه ځای باندې خله کې خدا چې په کوم ځای باندې بخله مبارک زمای خو دی وا او بیا مبارک څه فرمایي وی چې کله چې ما حضور مبارک سره د ماهواري په ورځو کې خوراک به مور سره که خوراک په یو پلیټ کې په یو درستخان باندې په یو لوخي کې اے د حضور مبارک د امت خاوندانو تاسو کوم طرف ته رواني تاسو کوم طرف ته ځئ آیا دا د محبت نوم دی چې کوم سلوک د تاسو دی دا د غیرت نوم دی چې دا کوم سلوک د تاسو دی که هغه د محبت او د غیرت نوم دی چې کوم سلوک حضرت محمد مصطفی خپل بیبیانو سره دی راشه وګورئ خپل نبی مبارک او پیژنې داغو طریقې او پیژنې عائشہ مبارک څه فرمایي چې کله ور سره بیا زما خوراک کو خوراک چې دا غینه ما په کاسه کې یو اډوکه رواخیسته د غوخي او یو ځای به ما په غاخو باندې اوشکاوه لکه څنګه چې په خلاو په غاخ باندې انسان د غوخي اډوکه خوري یو طرف نه به ما خوراک وک حضور مبارک به ما ته فرمایل دا اډوکه لګمالم راکړه عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې حضور مبارک علیه الصلاۃ والسلام لوا ما دا اډوکه ورک مبارک فرمایي چې په کوم ځی باندې ما خله مبارک ای خو دی و په اډوکه کې حضور مبارک به اومغه زنه په خپل خله مبارک باندې خوراک وک اومغه ځای به خور اومغه طرف نه به چې خوراک وک او بیا به خوراکو کو دا غینه پس به حضور مبارک مال راک نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خو خپل بیبیانو سره به حیثیت خاوند دا د حضور علیہ السلام طریقه دا د حضور علیہ السلام او دا مبارک فرمایي بخاری حدیث ته ادم چې کله به حضور مبارک مسواک بیبیانو نه چاته پوسو چې حضور مبارک بچ کور ته داخل شو د ټولونه اول عمل به یې شو ټولونه اول عمل چې حضور مبارک بچ کله کور ته راغی د ټولونه اول عمل به یاداو چې आवाज به وکړي چې مال خپل مسواک راکړي حضور مبارک به مسواک وکړي تاسو نه تاسو دا مسواک هم چا د پاره کړي دا یم خپلو بیبیانو د پاره کړي دا خلیا مبارک خو اطهر
بهترین فم مبارک مقدس او مطهر خو زما استاد امت له پدې کې تعلیم را کړی چې خصوصا کور تراشه مسواک استعمالوي مسواک به استعمال کا عائشہ مبارکه فرمای مال به راک چې دا وینځ او بیرته مال راکړه عائشہ مبارکه فرمای چې ما به انځنه د حضور مبارک د لعابو د لیاړو ډک مسواک مبارک به اول ما په خله کې وال او مبارکه فرمای اغه نه پس به بیا ما وینځ حصول د برکت لپاره سبحان الله مینا عشق پیغمبر علیہ السلام مبارک سره د شي ما بنینز چې دغه لعاب مبارک د حضور مبارک زما په خله کې استعمال شي او زما د لاړو سره ملاو شي برکت د حصول د پاره دغه نه پس به ما مسواک وینځ او بیا به ما حضور مبارک لورک